د طارق جان ناست یو خط راغی په رمضان کې چټ رمضان کې نه ویلکم رمضان چې دا رمضان راځي هغې لپاره مونږ یو خلک راشي یو اجتماع جوړه شي نه کې د رمضان ضروري مسایل او بیا د خلکو خود دلته بیزي ژوند دی نو سوال و جواب وي نو چا مختلفې مسلې وي نو یو چټ پکې راغی وی مونږ جي ښځه خاوند دواړه کار کوو دومره پیسې هم محفوظ کړي دي چې په هغې باندې یا زمونږ د 2 کمرو کور کېږي څه کېږي د 2 کمرو کور ټول عمر مو دا مزدوري وکړه نو یا پې د 2 کمرو وړوکې غونې کور کېږي او زمونږ یو زوی دی یا پې هغه چې لندن ته ولیږو چېرته لندن ته او هلته کې مولا شي نو د هغه خرچه پیله برابرېږي یا فیس او دا ټول شیونه دوره نو جي تاسو څه وایئ چې مونږ دا زوی مولا کو دا پیسې پیلو که کور واخلو نو اوس ټول مولوي صاحبان چې هم ناست یې کتل چې اوس به قاضي صاحب څه وایي ما تاسو کور والی په دې پیسو دا ما هېڅ چېرته نه خدای وایي نه پیغمبر وایي چې زوی به مولا کې خبر دی کله شاه صاحب رحمت الله تقسیم الاقصاب ویلی دي څه ویلی دي تقسیم الاقصاب چې دا د اسلامي معاشرې ذمه داري ده چې دی به کسبونه تقسیموي چې په دې کال کې موږ له دوره مولیان پکار دي دوره ډاکټران پکار دي دوره انجینیران پکار دي دوره د باټني سپیشلسټان پکار دي دومره کمپیوټر ساینټسټ پکار هله به حکومت چلیږي هله به ملک چلیږي نو چې ټول خلک ډاکټران شي د مانیری فار ایگزامپل ټوله مانیری ډاکټران شو نو دی به علاج چاله کوي لږ زور سره خو ټول به ناست دي ځان به ګوري سهار تر ماښامه شی به یې غوږ ته شوړي ځکه چې بل څوک خو نشته یار سړی ډاکټر دی یاره ښځه ډاکټر ده نو شاه صاحب رحمت الله تقسیم الاقصاب ویلی دی وغالب سبب خراب البلدان نه هم دقه شی حاصل دی خبره ذهن کې راله نو محترم ورونو بس بیا هغه خبره د بیلګر مول صاحب چې خدای دې د عقل ستنې راوباسي چې 2 ځان له وم یو تاسو ټول له وم چې الله تعالی عقل راولي خبره ذهن کې راله نو ما ورته ما ته په دې دغه واخله کور په دې واخلئ د کور او ما دې زوی باندې دا محنت وکړي چې بس د انسان شي او مسلمان شي چې د انسان شي او بل د مسلمان او که سړی مولا شي او نه انسان یې مسلمان یې څه پکې بې ادب را علم و فن آموختن دادن تیغس به دست رازن سعدی بابا وایي چې چا کې انسانیت را نشي هغه ته علم او فن ښودل داسې لکه ډاکوله چې لاس کې چاړه ورکړي دا واخله لکه ډاکوله چې ټوپک ورکړي دا واخله نو هغه به څه کوي ډاکې به اچوي هغه به څه کوي او د دې وجې نه علامه ابوالحسن الحبیب الماوردي رحمت الله علیه څوک ابوالحسن الحبیب الماوردي دا د فقه شافعي ډېر لوی امام دی او ډېر لوی عالم دی او د ده کتاب په سوشل ساینسز کې یا په پولیټیکل فیلډ کې او سیاسي میدان کې دومره معرکة الآراء کتاب دی چې د دنیا په هره ژبه کې ټرانسلیټ شوی دی صحیح او تاسو هم ځان له واخلئ الاحکام السلطانیه لابي الحسن الحبیب الماوردي چا سره شته تا سره شته ته اوس سیاسي سړی نه مولانا سندي مورید نه ته خو به خود ګورئ صحیح ده که نه نو دا نورو ملیانو ته هم ووایه که نه امام ابوالحسن ګورئ ابوالحسن الحبیب الماوردي رحمت الله علیه د کتاب نوم یې څه دی الاحکام السلطانیه الاحکام السلطانیه یو یعنی په دغه عنوان خو نه خو تبصره الحکام څه شی تبصره درس رشته نه تبصره الحکام د علامه ابن فرحون دا غواړه که نولي که سبا د نه شي تبصره الحکام د علامه ابن فرحون دا حنبلي عالم دی دا څه شی دی دا حنبلي ما نه چا تپوس کوي دا قاضي به تر دا دوره کتابونو نمونه څنګه ما ماته راټول کتابونه هم یاري ته نمونه یې څه کې زما خو ما بل کار دی خو ډوډۍ هم نه خورم ټول کتابونه ګورم نازیزانو عرض مې کوس تاسو خدمت کې چې علامه الماوردي هغه باب لیکلی دی الوزاره څه شی لیکلی باب تفسیر ماوردي دی نو څه عنوان یې لیکلی دی الوزاره وزارت نو په دې کې مختلف اساسي وزارتونه شاه صاحب رحمت الله علیه 15 ذکر کړي دي شاه صاحب 15 ذکر کړي علامه ماوردي هغه زیات ذکر کړي دي نو یو پکې وزارت تعلیم دی څه شی دی وزارت تعلیم دی نو وزارت تعلیم ته دی وزارت تعلیم نه وای دی ورته وزارت التربیه و تعلیم وای دی وای تربیت د تعلیم نه مقدم دی مولای اولا نه ده انسان جوړېدل اولا دی مولای اولا نه ده مسلمان جوړېدل اولا هغه ویل به تربیت ورکړه د انسان بیا ته مولا جوړ کړه
لومبه تربیت ورکه د انسان بیا ته ډاکټر جوړ کا لومبه تربیت ورکه د انسان بیا ته ساينټیسټ جوړ کا لومبه تربیت ورکه د انسان بیا ته انجینیر جوړ کا او که د انسان نی نو که مولا دی دا د معاشرې لپاره یو عذاب دی او که ډاکټر دی دا د معاشرې تاسو خفه نه یې په دې خبرو او خبره خو ما ابتدا کړې که خفه شئ نو زما پسې کار پې ځکه نشته بله ځم صحیح شو زه پیسې هم نه غواړم او ووټ هم نه غواړم او ډوډۍ هم نه خورم دا درې واړه کارونه کوم صحیح لہذا ما سره دا فکر نه څوک به خفه شي یا به خوشحاله شي زه وایم چې یو الله خوشحاله